اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عبادي وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. دا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث کی یو پنځو مباحثو ته ګورئ. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف، دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، حدیث کی مقصد څه دی، څه بیانول غواړي. څلورم بحث مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره. پنځم بحث حل د مفردات، اعتراضات او جوابات او مسائل مستنبطه من الحدیث. اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف. د دې حدیث شریف راوی ده سیدنا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. دا انصار و د خزرج قبیله سره تعلق ده، مبارک صحابی ده. د کنیت ابو عبد الرحمن ده. دا تلس کالو په عمر مسلمان شوه. د بارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اعلمهم بالحلال والحرام، په حلال او حرام د ټولو نه زیات معاذ ابن جبل پوهیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په ټولو غزواتو کې شریک شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یمن والی مقرر کړ او ور سره بهر ووتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بچ چرته تلنو معاذ باور سره شاته باور سره ناس. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وای معاذ یمن ته دلېګم. وې ټیک ده، ما یمن ته ولېګا. گورنر والی حاکم د یمن نوجوان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره بار وته. هغه ځای ما ته مرګري راو خو دلته مرګره وسم. قافلې بچي وتلې نو دیزي ته ور سره خلق وتل او چراتلې نو دیزي کې به ور سره استقبال کو. الته د ریل پاټلای دا اوس او د علی زین العابدین رحمه الله کور دے زوړ کور د امام حسین زوی چې کم دی داغه د کور آثار شتره غټو نه جوړ دی. نو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پس ورلای سور دی په اس. رسول الله صلی الله علیه وسلم ور سره پیاده روان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته دا خبرې کوي داسې بکې داسې بکې داسې ورته وای. معاذ ورته وای قربان زبم کوشم دواړه به پیاده روان. وای نه ته به نه کوزېږې، زه بر سره پیاده روان.
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی بما تقضی یا معاذ، معاذ فیصله بل تپسکه. نو معاذ ورته وی بکتاب الله، د خدای په کتاب به فیصله کو. بیا ورته وی په علم تجد کې د خدای په کتاب کې مسله نه وي نو بیا. نو معاذ ورته وی فبسنت رسول الله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او حدیث ته په هغې به بیا فیصله کو. بیا ورته وی فإن لم تجد که د رسول الله سنتو کې بیا نه مومې نو بیا به فیصلې پسه کې. نو معاذ ورته وی اجتهد برای، اجتهاد بکوم په خپله رایه باندې بکوم، غیر منصوص به منصوص ته نقل کوم، قیاس بکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شي وی الحمدلله الذي وفق رسول رسوله لما يحب به رسوله و یرضا. حمد هغه ذات لره چې د خپل رسولي موافق که د هغې خبرې سره چې رسول پې راضي کېږي او د رسول خوښه ده. هلکه پې پوه شئ. دا روایت د قیاس د حجتیت دپاره روښانه دلیل دی. حضرت معاذ ته بیا اخره کې وایي معاذه چې ته واپس راځې او زه نه یم نو بیا به څنګه. معاذ رضی الله عنه په ژړا شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره مخه وکړه. معاذ رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه واپس را روان شو او زه ودرېدم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې کتل او بس په سترګو کې مې اوښکې روانې وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویلې چې معاذه ته راشې او زه نه یم نو بیا به څنګه چې. معاذ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبوبو کې و، محبوب صحابو کې. دلته به راشي کتاب الصلاة کې 490 صفحه کې معاذ رضی الله عنه د نبي اسلام د لاس نه ونیو، لاس یې پې داسې واچو. وی والله انی لأحبک یا معاذ، قسم په خدای معاذ تا سره مې ډېر محبت. معاذ ورته وی و انی لأحبک یا رسول الله، قسم دې زما تا سره مینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یو کار به وکړي، وایي د یو مانځه نه وروسته به هم دا نه قضا کې اللهم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللهم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد. تاسو پې پوه شئ. نو د دې محبت باوجود چې دومره محبت یې او بیا دته خبرداری ورکړه چې ته راشې او رسول الله نه یي ستا محبوب نو بیا به صحیح نه. تاسو وایئ چې د معاذ به کیفیت څنګه و. بیا معاذ لاړ، کال چې راته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و. بیا به معاذ په کوڅو کې تېرېده او په هغې دیوالونو له به یې کتل او چغې او سورې به یې وهلې ژړل. تاسو پې پوه شئ. نو معاذ رضی الله عنه چې تلو په وخت کې ورسره دا احساس و چې زه راځم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به. تاسو په خبره پوه شئ که په پوه نه شئ. د حضرت عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې 18 هجری کې شام کې په یوه غزوه کې شریک و چې په تعاون سره وفات شو. عمر یې 15 کاله 15 کالو په عمر وفات شو. نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ د باره کې وایي عجزت النساء ان یلدن مثل معاذ، ښځې عاجزه دي چې د معاذ په شانې بچي راوړي. د انصارو په نوجوانانو کې
نهایت حسین جمیل او سخی صحابیو. د حضرت معاذ رضی اللہ عنہ د دې واقع مناسب یو اته کاله مخکې ما سه اشعار د پانی سے بشار د موقع مناسب لیکلیو. ډېر ښه اشعار د دې موقع سره ډېر مناسب دي. پانی صاحب ډېر ښه شاعر تیر شوی. فانی سے شیرون هم کتلی دی ابراهیم فانی چا کتلی دی نو د دې موقع سره د حضرت معاذ رضی الله عنه د دې واقع سره ډېر ښه مناسب دي. وستا د حسن بناری وی زبانایم او سر بسوک بیا په میری وی زبانایم. د اشنا محفل به هغه سي آباد وی هم زما به تذکری وی زبانایم. او خپل سترګې به د یاره چې در یاد شم په ژړا ژړا بصري وي زبانه یم. او دا زما او ستا د مینې بهر لوري په هره خوا به تبصري وي زبانه یم. او د غزل پې چې پرې زړه زما شیدا دی په رخسار به راخوري وي زبانه یم. او په چمن کې د بلبلو په زبان به د فانی سوی مصری وی زبانه یم. او بیا وی محبت دې د زړه سره کور و کر کړم د هجران د شپې به په اوښکو کې سحر کړم. تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ محبت دې د زړه سره کور او کر کړم د هجران د شپې په اوښکو کې سحر کړم. په خپل اور کې زه سوځېږم لویه خدایه ښکاره چاته دا داغونه د جګر کړم. د یار غمه دا احسان دی راله بس دی چې د دنیا د کشالو نه دې بهر کړم. نور بس کړم امید ترې د وفازه یار مې وایي چې په مرګ به دې اختر کړم. پوه نه شوئ؟ او اے پانی چې د اشنا بیلتون مې راغې صبر څنګه بې قرار زړګي له ورکړم. بیا یو څو شعرونه ما په خپله لیکلي دي. بې رونقه جهان د دې شعر عنوان دی بې رونقه جهان بې خونده دنیا. وای په ژړا به دې لون ګریوان وي زه به نه یم د زړګي کور به دې وران وي زه به نه یم. بیا به محفلونه داسې تر او تازه نه وي ډک د اوښکو به دې چشمان وي زه به نه یم. دا کلي او کوڅې به راپسې ګورې د زړه سره بې رونقه به ټول جهان وي زه به نه یم. آخر راشه مقبرو کې اوس مې ګوره په ژړا ژړا دا شیبې به د هجران وي زه به نه یم. دا ستا زړه خو ودان دی زما په مینه دا ودان زړګی به دې وران وي زه به نه یم. او بیا به مې تش د یادونو پسې ګرځي پوره به د مینې یو داستان وي زه به نه یم. اوس که راته ګورې دا دې وخت دی بیا به په ارمان د دې آن وي زه به نه یم. بیا یې که ګورې زاهده نو چرته به یې ګورې د مرګ په سفر تللی به جانان وي زه به نه یم. تاسې پې پوه شئ. نو د صحابه مینه تاسو یقین په خدای وکئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مثالي وه. د دې نظیر څوک نشي ښودلی دې دنیا کې. د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ باندې ډېر قرضونه و دی ډېر مالدار و خو خرچې به په ملګرو کولې صدقې کولې چې څه به لاس ته ورغله پرېښودی نه ډېر قرضونه پرې راواوړېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی وایي دې قرضدارانو له مې سفارش وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرضدارانو له سفارش وکړه چې لږ موقع ورکئ تاسو ته به پیسې درکړي.
د دنه چې کوم حدیث روایت شوي هغه 150 احادیث دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی استقروا القرآن من اربعتن، قرآن د سلورو تنانو نزدک کئی. پا دی سلورو کی یو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی علیہ السلام سمر اعتماد. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث تا وګورئ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، زد نبی علیہ السلام پسی شاعت ناسما علی حمار پا خر باندی، لیس بینی و بینہو الا مؤخرت الرحل، نو زماو دا پا منس کی مگر دا کجاوی اغا خرنی حصہ، مؤخرت الرحل د کجاوی اخیرنی حیثیت، یعنی دا زماو دا پا منس کی دا پاسلو. فقال ما توی یا معاذ معاذ هل تدری تپوئیگی ما حق اللہ علی عبادی، چه دا خود حق پا بندگانو سدے، وما حق العباد علی اللہ، او دا بندگانو حق پا اللہ سدے. قلت ما ورتویل اللہ و رسولہ اعلم، اللہ دا اللہ رسول خپوئی کی. قال وی فرمائل فإن حق اللہ علی العباد، حق دا اللہ تعالیٰ پا بندگانو دا دے ان یعبدو، چی دوی با دا خدای عبادت کئی، ولا یشرکو به شیئا، شرک بنا کئی دا اللہ سر اچھے، دا دا خدای حق شے. وحق العباد، دا بندگانو حق علی اللہ پا خدای دا دے اللہ یعذبا، چه خدای عذاب نور کئی من حق چاہتا لا یشرکو به شیئا، چه شرک نہیں کرے دے اللہ سر اچھے، بندہ چه شرکو نکی نو خدای عذاب نور کئی. قلت ما ورطر یا رسول اللہ اپلا ابشر به الناس، خلقو تا بدی زیر نور کم چه چا شرک نہیں کرے خدای بخی. قال لا تبشرهم فیتکلو، نبی علیہ السلام ورطر خلقو لزیر مور کو فیتکلو، بیا با پم دی خبر بروسو که نور کارون با نکی وی خدای منگا بخلیو. متفقن علی. درہم بحث مقصد دا حدیث شریف، مقصد دا حدیث بیان دا سمری دا ایمان دے، چگہ دخول الى الجنہ. سلورم بحث مناسبت دا حدیث کتاب الایمان سا، حدیث کی سمرہ و نتیجہ دا ایمان دا، وضع دا کتاب الایمان دا حمدے دا پارشا. پینزم باز حل دا مفرادات. معاذ رضی اللہ عنہ فرمائی کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ردف پسورلی چمخ کے سڑے ناستی آئی تا راکب ہوئی، اور پسی چناسی آگی تا ردیپ ہوئی. ردیپ الفاظ مترادفہ تاسویلی دی کنا، معنی یو دو الفاظ پہ سواری مترادفین ورطا ہوئی. مرکب یو دے دو سڑی پہ ناستی، مخ کی تراکب ہوئی یو دویم تا ردیپ ہوئی، او شاعت دے ناستی تا ردب ہوئی. ردب علا حمارن، دا خر مقوقس بادشاہ نبی علیہ السلام تا تحفہ کرا لے گلے، او دا دے خر نم عپیرو، عربو پا دی اسونو پا خوخانو پا دی نمونی خود، دا دے خر نم عپیرو. پخوا پا خر سورلی دا چا عیب نو، اس پا خر سورلی عیب دا، زکا خمر کبون رہو تلا، پخوا خو خمر کبون نو سورلی کا. نو تاسو چچا تا بیان کوئی نو دا بنوائی چی نبی علیہ السلام پا خر سور، وی با نبی علیہ السلام پا مرکب سور، یا نبی علیہ السلام پا سورلی ناست. الپاس با دا ادب استعمالا وی ذکر خلق و ذہن کے تحقیقات و ذہن کے خونشت و زمونگا کرنا، عوام و ذہن کے سرانشی نو خراب پوشی. دسی الپاس با استعمالا وی چاگوئی گناہ کے واقعی نشی. لیس بینی و بینہو الا موخرت الرحل،
زما او د په منځ کې نو مگر د کوجاوي او اخیرنۍ حصہ مؤخرة الرحل دی ته وایي. ما ته وګورئ په څاروي باندې شی ښیي کتل هم دایي ته څه وایي کوجاوه غوندې داسې شی پې ایښی داسې د لرګي نه جوړي کتل هم دی لرګي نه نو دلته پکې سړي وخت په دې خوا یوه دې خوا د منځ کې ناست دي راکب نو شاته ورپسې چې څوک ناست دي که نه دې ته دغه وایي مؤخرة الرحل وایي او دې ته د غاړې ته د اس یا د خر غاړې ته چې کوم لرګی دی اوچت هغې ته مقدمة الرحل وایي او دې ته مؤخرة الرحل وایي. زما د رسول الله په منځ کې مؤخرة الرحل و لرګی و لرګي نه شاته ځومه مخکې نبي علیه السلام. دې کې مقصد دا شدت استحضار ته اشاره کوي چې هغه منظر ما ته اوس هم یاد دی چې زه دا حدیث بیانوم. تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. او دې کې یو خبرې ته اشاره ده چې چا سره په موټر سایکل یا په اس یا په سکینې نو منځ کې به سګدي مونږ وایي طالبان پې درې نه ځي او چې زه راځم سهار طالبان پې درې سوارئ دا تاسو وجدان ضمیر ستاسو مني چې درې پې ناست دي ضمیر مني چې درې پې هلکه ضمیر مني چې درې پې ته پې درې کله ناست شوی څلور هم پې تللي دا زه نه یم تللی الحمدلله یقین وکړه چې ضمیر دا ستاسو مني چې درې په موټر سایکل ناست دي دا خو سره جنګېږي که نه جنګېږي لګېدلي که نه داسې نو دا تاسو وایي زه فیصله تاسو وکړئ چې درې پې څوک ناست دي یا څلور تاسو فیصله وکړئ چې دا جایز دي څلور پې ناست دي او نه دي جایز دي نه دي جایز او ناست دي پې او دا عدم جواز خو ډېر د بې خوندۍ کې عدم جواز دی یقین وکړه د سړي ضمیر او وجدان نه ګورې دې حدیث نه معلومه شوه چې زما د رسول الله په منځ کې مؤخرة الرحل و چا سره په موټر سایکل کښېنې نو څادر کېده مخېله یا کتابونو بکسه مخېله کېده په غېږ کې کېده یو شی غېږې له کېده چې ستا او د هغه په منځ کې فاصله راشي هلکه تاسو پې پوه شئ. ما ته نبی علیہ السلام یا معاذ دا ندا د توجه دپاره ده هل تدری د درایت نه درایت هغه علم ته وایي چې د کوشش نه بعد حاصل شي معرفت مطلق علم ته وایي یا ادراک د کلیاتو ته علم وایي او ادراک د جزیاتو ته معرفت وایي یا د مرکباتو ادراک ته علم او د بسائق تو ادراک ته معرفت وایي او درایت دواړو ته شامل دی خو چې د کوشش نه بعد کوم علم حاصل شي. فإنه کې فا فصیحیه ده فا فصیحیه دې ته وایي چې شرط پکې مقدر یې هغه راوباسي فصیحیه راویستونکي ښکاره کوونکي شرط راوباسي نو چې ده ورته وایي چې الله ورسوله عالم نبی علیه السلام فإن حق الله اذا فوضت العلم الى الله ورسوله فاعلم ان حق الله نو دا فا فصیحیه شو. د بنده حق په خدای دا دی چې خدای عذاب ورنکړي ویې بخي. اوس اعتراض دی چې دې نه خو د معتزله مسلک ثابت شو چې الله تعالی د بندګانو ثواب په خدای واجب دی ځکه وایي په خدای حق دا دی چې بنده به بخي حق خو واجب له وایي که نه. تاسو په اعتراض پوه شئ تاسو به جواب وکئ چې د حق ډېرې معناګانې دي. حق په معنا د واجب سره یو حق په معنا د جدیر او لایق سره دوا او حق په معنا د ملک او حصے سره و د بلانکی را سره حق د معنا حصہ در سره. حق الله علی عبادی د الله حق په بندگانو دلته په معنا د وجوب سره دی واجب د الله حق په موږ واجب دی کړ او حق العباد علی الله حق په معنا د جدیر او لایق سره او د بندگانو د پاره دا لایق دی په خدای باندې چې دوی به بخي نو په خدای چې واجب نشو کړ. بیم جواب کده حق نه مراد حق به معنی واجب هم شي بیا د وجوب نه مراد وجوب شرعي یا وجوب عقلی نه دی بلکې د وجوب نه مراد وجوب تفضلی دی. وکانه حقا علینا نصر المؤمنین
وکان حقا علینا ننجی المؤمنین. فیتکلوا دا منصوب دے په جواب د نهی کې، اے ان تبشرهم فیتکلوا، که دا زیر ورکړي بیا به په دې بروسه کوي، نور ښه کارونه به نه کوي. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې بنده عبادت وکړي وان یعبدو ولا یشرکو، نو دی به جنت ته شي. حدیث نه خدا معلومه شوه. نور ضروریات د دین او نور عبادتونه نه کوي نه دی کوي، صرف شرک دی نه کوي، توحید دی کوي. تاسو به جواب کې دی یعبدون مراد توحید نه دی بلکې طاعت دی مراد دی، او طاعت شامل دی ټول عبادات، ته ټول عبادات به کوي بیا به جنت ته شي. تاسو باندې به بل اعتراض وارد شي، نبی علیہ السلام خو معاذ منع کړی کنه چې خلکو ته دا خبره مه کوه فیتکلوا، بیا معاذ دا خبره ولې وکړه؟ دا خو ګناه شوه کنه، د نبی علیہ السلام راز یې ښکاره کړ. جواب، حضرت معاذ رضی الله عنه پوهېده چې دا نهی مؤبده نه ده بلکې موقته ده. خلک د اسلام نه ناخبره دي، هسې نه چې په دې اعتماد وکړي نور کارونه به نه کوي. چې وروسته په اسلام پوه شو، نبی علیہ السلام وفات شو، نو معاذ بیا دا خبره ښکاره کړه. معاذ پوهېده چې دا نهی موقته ده، مؤبده نه ده. د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته راز ښکاره کړه، نو د وفات نه وروسته چې د چا راز ښکاره کړي خیر دی، سړی مړ شه بس رازونه ختم شو. یو څو مسلو ته دې حدیث کې اشاره ده. اوله مسله دا ده چې په خر سورلي سنت ده، خو داسې پټ ځای کې پې سور شي چل ښکاره کې د پټکی په سر یو ږیره دي یو په خر باندې، نو خلک به در پورې خان. یعنی سنت طریقه ده، خو دا ده که نه چې د خلکو نظر کې اوس ښه نه ښکاري. بل دا مسله معلومه شوه چې دوه کسان په یوه سورلۍ کېناستی شي، دا جایز دي، منځ کې به سږدي. دریم دا مسله معلومه شوه چې شاګرد د استاد سره او مرید د مرشد سره په یوه سورلۍ کېناستی شي، دا بې ادبي نه ده. چې مرید ورته وایي زه به در سره منډې وهم او ته په سورلۍ کېناست، ځکه دا ادب دی نه، دا ادب نه دی، ته مور سره کېنه. څلورم دا مسله معلومه شوه چې د شاګرد سره په لاره کې علمي خبرې اترې او علمي بحث دا سنت طریقه ده. علمي خبرې دي د معاذ سره کوي نبی علیہ السلام. پنځم دا مسله معلومه شوه یو شاګرد ځان سره ګرځول دا تکبر نه دی. یو شاګرد در سره ځي چېرته دا تکبر کې نه راځي. شپږم دا مسله معلومه شوه چې بعضې شاګردان په بعضو خبرو خاص کول پکار، هغه عامو شاګردانو له ویل نه دي پکار. بعضې خصوصي خبرې د ټولو ذهن ورته نه رسي، ذهینو خلکو ذهن ورته رسي، هغوی پې پوه کې وایي د نورو لی مه وایه، دوی پې نه پوهېږي. معاذ ته دا خصوصي خبره وکړه، وایي نورو لی مه وایه، هغوی پې نه پوهېږي. دا جایز دي، دا بخل کې نه راځي، ځکه کلم الناس بقدر عقولهم، خلکو سره به د هغوی د عقلونو په اندازه خبرې کېږي. دې بل حدیث ته وګورئ. وعن انس النبي صلی الله علیه وسلم، احوال د راوي تیر شوي، مختصر تشریح ته وګورئ. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم و معاذ ردیف و معاذ ورپسې شاته ناس علی الرحل په بارګیر. قال نبی علیہ السلام فرمایل یا معاذ، قال لبیک یا رسول الله و سعدیک، حاضر ولاړ مې د خدای پیغمبره و سعدیک، بار بار خدمت ته ولاړ یم. قال نبی علیہ السلام ورته بیا ویل یا معاذ، قال لبیک یا رسول الله و سعدیک، قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول الله و سعدیک. ثلاثاً درې کرته، دا درې کرته خبرې د محبت د وجې نه وي او د زیادت توجه د پاره. اصلي خبره ورته دا وکړه نبی علیہ السلام، قال ما من احد، هیڅوک نشته، یشهد چې هغه ګواهي وکړي الله اله الا، چې نشته معبود موجود مگر یو الله دی او محمد د الله رسول دی،
صدقن د زړه د صدق نه دا خبره وکي، دا گواهی من قلبی د زړه د دنا الا حرمه الله علی النار، مگر دی به حرام کی په اور باندې. قال یا رسول الله فلا اخبروا به الناس، خلق نه خبروم فیستبشروا چې خوشاله شي. قال اذا یتکلوا، بیا به خلق بروسه کوي. فاخبر بها معاذ عند موتی، معاذ په دې حدیث باندې خلق خبر کړ د مرګ په وخت کې. تعصمن دې بر چې ځان د ګناه نه بچ کی چې حدیث پټ نشي. مقصد د حدیث ترغیب علی استدامت الایمان او بیان د ثمرات د ایمان د چغه حرمان من النار، د دوزخ نه بچ کیدل. څلورم باس مطابقت د حدیث کتاب الایمان سره. حدیث کې فواید او ثمرات د ایمان ذکر دي، وزه د کتاب الایمان هم دې د پاره شي. پنځم باس حل د مفردات. ګورئ ان النبي صلی الله علیه وسلم، ان نبی صلی الله علیه وسلم اسم دا ان ده. قال یا معاذ، دا خبر ده. ومعاذ ردیف علی الرحل، دا جمله حالیه ده. معاذ مبتدا ده، علی الرحل دا متعلق ده تر ردیفون پوری، ردیفو پوری دا خبر ده. او معاذ ردیف شاته ور پسې ناسو په کوجاوه کی. لبیک یا رسول الله، دا لبیک مصدر ده مضاف ده او جوړ شوی دی د تقریر د پاره، بار بار ودرېدو ته وایي او ساده کم دقسې دی. تاسو کاپیه کې ویلي ما من احدن، هیڅوک داسې نشته. احد ما احدن، دا من په د استغراق د نه په د پاره داخل شي. ما احدن کې نه پیدا کنه، یې لکه ما لکم من الهن غیره، نشته تاسو ته هیڅ معبود غیر د خدای. ما من احدن، هیڅوک نشته داسې یشهدو چې دا گواهي وکړي د صدق قلب نه مگر خدای په اور حراموي. صدقن د یشهدو دپاره په اعتبار د موصوف محذوفه سره مفعول مطلق دی. یشهدو شهادت صدقین، یا حال دی یشهدو صادقن، من قلبی صفت دی د صدقن. ځکه صدق کله کله د زړه نه نه وي. لکه منافقانو به نبی علیہ السلام ته ویلي چې انک لرسول الله والله یعلم والله یشهد ان المنافقین. بیا اخره کې معاذ دا خبره ښکاره کړه تعصمن، د دې وجه نه چې ګناه نه بچ. اوس اعتراض دی چې تعصم خو باب تفاعل دی، مصدر د باب تفاعل دی، او باب تفاعل خو راځي اکثره د څه دپاره؟ دخول پیل دپاره. څه دپاره؟ یعنی معاذ خلق خبر کړ څه دپاره؟ تعصم، دې دپاره چې ګناه کې ور داخل شي. تاسو به جواب وکئ نه، تعصم په عرضه کې د دخول پیل دپاره تفاعل نه وي، بلکې بعضو ځایونو کې د خروج عن الفعل دپاره راځي. څه دپاره؟ لکه تحنس زیدون، التفاعل دی خو یعنی قسم نه ځان خلاص. تعصما، تعصمن د دې دپاره چې د ګناه نه ځان بچ کی، دا معنا نه چې ګناه کی. تعصم تفاعل د